بسم الله الرحمن الرحیم. یو وار بیا مشکور یو د ټول صحافي برادري څه هغوی نه صرف نن بلکې کله څه کوم باندې مشکلات راغلي دي، خصوصا ایجوکیشن فیلډ کې کله څه مسالې جوړې شوې دي، دوی حاضر شوي دي. ایمو اواز ټول ملک ته، پاکستان ته، ټول ادارو ته او بلکې ټولې دنیا ته رسولی دی. بیا مشکور د ټول ټیچر برادري څه دوی دغه سړک کې دلته راغلل، حاضري یقیني کړله. نو ایمو نن څه کوم پریس کنفرنس دی دا ټولو ته واضح کوو څه دا څه کوم ایمو نوی تعلیمي سال شروع کیږي. دا ټولو ته واضح وي څه د کوم سمر زون دی هلته تعلیمي سال شروع دی او وینټر زون دا 1 مارچ نه شروع کیږي 2025 والا. خو بدقسمتي دا ده چې ایمو 2024 کې دسمبر نه ایمو دا تعلیمي سلسله منقطع شوې ده ټیل نو هغه مو څه مستی نه دی کړي، بل څه نه دی کړي. مو دا کوشش نه دی چې بچیو ټایم ضایع کړو، ایجوکیشن متاثر کړو، ایجوکیشن خراب شي یا مو لایف انجوای کړو، چټیانه انجوای کړو. خو دسمبر کې داسې وشول چې ډېر مشکلاتو په باوجود څونه نمونه څه کېدای شولو دا تعلیمي ادارې که هغه پبلیک دي که هغه پرایویټ دي مو وچلولې، کوشش مو وکړلو. خو اخري حادث کله مو راغلو چې فیول بالکل نه وو او ایون د ضرورت زندگی میسر نه وو، نو مو مجبور شو دسمبر کې مو ټوله تعلیمي ادارې بند کړې په حالت مجبوري. اوس هم هغه صورتحال دی. بلکې که زه مختصر تفسیره وکړو، جایزه واخلو 2007 نه واخله 2012 پورې مو ډسټرکټ کورم بلکې ټول کورم تعلیمي نظام انتهایی متاثر شولو. او بیا 2012 نه بعد څه چینجز راغلل، څه ګذرا وشوله. نو 2023 بلکې 4 مئی 2023 کې کله څه تریمنګل های سکول کې یوه ناخوشګواره یوه دلخراشه واقعه وشوله چې یقینا نه صرف ډسټرکټ کورم بلکې ټول پاکستان بلکې ټول دنیا دې افسوس وکړلو چې را تاریخ کې داسې واقعه نه دی شوي چې چېرته یو قوم ورپسې وي، بچي ورپسې وي، هغوی خپل استادان چې هغه روحاني پلاران دي، روحاني پلاران یې شهیدان کړي وي او هغه سره هغه لیبرز عام مزدوران چې هغوی یوې ادارې کې کار کولو، هغه اداره ورته جوړوله، هغه یې شهیدان کړي وي. نو دې ټولې دنیا افسوس کړی دی. څومره انساني حقوق تنظیمونه دي، ایون یو ان او پورې هغوی دا افسوس کړی دی. او هغه سلسله که زه ته وایم چې هغه یې وکړي دی چې نن ورځې پورې دې چلیږي، که د هغې واقعې صحیح تحقیقات شوي وی، هغه کوم کلپریټ وو، هغه کوم ملزمان وو، هغوی ته صحیح سزا میلاو شوي وی، میبي چې هغه نه بعد دا واقعې نه وی شوي. یا په کار داسې وه، حق داسې وو چې کله یو اکسیډنټ وشولو نو بیا هغه خلکو ایکسکیوز کړی وی، هغه خلکو د شرمندګۍ اظهار کړی وی. خو زه به ډېر افسوس وکړم چې کوم شی په کار وو هېچا شی افسوس نه وکړو، نه هغوی وکړلو نه حکومت نه مو حترخوا مطمئن شولو. اوس لکه څنګه ما مخکې ذکر وکړو چې 18 دسمبر نه تعلیمي ادارې بند شولې. مو دې نه مخکې یوه دوې ټرای وکړلې چې کوم د مختلفو تنظیمو ایجوکیشن تنظیمو مشرانو ډي سی ایف ایس ته لاړو، اپروچ مو وکړو، اپلیکیشن مو ویر کړلو، سره مو تعلیمي سال روان دی، مو ته د فیول تنظیم وکړئ. ریسنټلی 22 فروری باندې مو یو ډیلیګیشن لاړو، چونکې ډي سی موجود نه وو، هغه څه کوم نماینده وو، جانشیني وو، ای ډي سی وو، ورسره آرمي څه پرسنیل وو او سابقه منسټر ساجد سنتوري وو. هغوی ته مو اپلیکیشن ویل کړو، باقاعده مو ته که مو ته د فیول تنظیم ونه شي نو مو آینده سال چې کوم دی تعلیمي سال دا به متاثر کیږي. نه به صرف متاثر کیږي بلکې دا ناممکنه دی چې تعلیمي ادارې خلاص شي، تعلیمي ادارې وچلیږي. هغوی مو ته وایي چې 2 ورځو کې انشاءالله انتظام کوو، تاسو لږ انتظار وکړو. نو 2-3 ورځې نه، نن خو 27 فروری دی، سبا د فروری لاست ډیټ دی، بل سبا ټول تعلیمي ادارې خلاصیږي. نو څنګه به خلاصیږي؟ مو ته والدینو نه دا پیغامات رسي چې کوم لرې علاقو والا والدین دي، هغه یې
دی دور کې څه د ډیزل او د پټرول لیټر 1000 نه واخله 1200 روپۍ پورې ملویږي دا امپاسبل دی موږ پوره چې موږ خپل بچي دلته راوستو د کوم پبلک سکولز دي پرایویټ سکولز دي او د پبلک سکولز کوم ټیچر دي لکه کوم دور دراز علاقې دي پیوړ بغده کچکنا کرخیلا بړکای شنګا کوینډل ډیزاین سکوټ مهودا سمیر املکوټ جلندر اندسې نورې داسې لکې دي کوم څه واک ډسټنس باندې دي هغه څه حده پورې پاسبل کیدای شي خو اکثریات چې کوم دی هغه امپاسبل دی ټیچرز پوره او سټوډنټ پوره چې هغوی هلته رسوي وکړي هلته لاړ شي نو دې وجې نه دا ټول چې څومره ټیچر برادري دی یا دوی هیډز دي پرنسپلز دي دوی مجبرانه به طور مجبوري دا ډیسیژن وکړلو چې څو پورې موږ ته فیول اویلیبل نه وي موږ دا تعلیمي ادارې نشو چلولی دا یو قسم ته ظلم کېږي چې یوې تعلیمي ادارې ته 10% 20% یا 30% بچي راشي او 70 80 90% بچي کور کې ناست وي د هغو بچیو سره بیا ظلم دی نو امید لرو چې که د مو خبرې نه غور وکړلی شو سبا ته دا پاسبل شول چې فیول اویلیبل شول فیول راغلل نو موږ به انشاءالله سبا نه بل سبا یکه مارچ به موږ خپله ازري یقیني جوړوو موږ به انشاءالله 100% ټیچرز باسو بچیو ته بارې کس کوو چې هغه د خپلو ادارو ته راشي ادارې د جاین کي او دې سره سره څه قومي خبرې چې هغه ډېر زه شارټ یم او ډېر تیز نه یم چونکې موادن دي د کشتۍ سوریو کسې موږ غواړو چې خپل بچي ته کلام لوست کې ویر کړو بل بچي ته لوست کلام ویر کړو موږ داسې نه غواړو چې صرف اپر کوروم بچای ډسټرکټ کوروم بچای تعلیم یافته وي د لوور کوروم یا د سنټرل کوروم بچای جاهل پاتې شي موږ غواړو چې هر یو بچي نه لاس نه توپاک واخلو کلتوس واخلو هر یو بچي لاس کې کلام ویر کړو کتاب ویر کړو کله موږ هر یو بچي ته لاس کې کتاب ویر کړو کلام ویر کړو نو وی به پازیټیو اټیچیوډ به پازیټیو طرف ته لاړ شي کله موږ اټیچیوډ پازیټیو شو بیا به انشاءالله چې کومې د شخړې روانې دي دا کوم بدامني دی دا کوم جنګ و جدل دی نو انشاءالله دا به بیا ختم وي داسې وخت به راشي که مو اوس د دې وخت کې ما یوه ویډیو ولیدله ډېر افسوس مې وکړلو بلکې وبخیم زه کلیر به وښیم چې د بګن یا مندریو کې یوه درنه وه یو بچی راشي هغه مټ ته توپاک ورشولی وي بیا یو مشر هغه ته 500 روپۍ انعام ورکوي نو موږ کله خپلو بچیو ته دا ټرینډ ورکوو دې طریقې سره موږ اپریشیټ کوو موږ فیوچر کې هغوی نه څه توقع وساتو لاس کې زه داسې یم چې ماه مبارک رمضان روان دی پکار دا دی څه ایز چې کوم داسې قوم نه څه توري ټرایب یا شیعه ټرایب بلکې زه داسې یم چې ایز ا کورمیوال چې موږ ورته یو پکار چې موږ بل نه رحم وکړو مو صله رحمۍ نه کار واخلو مو عفو درگذر نه کار واخلو د رمضان خاطر وکړو هغه پیغمبر اسلام چې هغه رحمت للعالمین مو هغو تعلیماتو نه عمل وکړو هغه رحمت للعالمین مو داسې نه شو چې مو زحمت للعالمین شو او اخر کې مو دا یو قسم ته پیغام دی ټولو کورمیوالو ته چې خدا را چې کوم د نفرتونه دي نفرتونه په کار مو ختم کو د نفرتونه مو محبت کې بدل کو او مو خپل آینده نسل ته یو ښه د مینې پیغام ورکړو تھینک یو سو مچ تھینک یو